بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عطف على الضمير المرفوع للمنصوب والمجرور المتصل بارزا كان أو مستترا للمنفصل أكد بالمنفصل أكد بمنفصل أولا ثم عطف عليه وذلك وليس وقت شيء ودخا دا درين بحث شروع دي كي دا توابع دا دویم قسم یعنی دا عطف بیان دے معطوف تعریف دا معطوف هم کڑیو تابعون اغا تابع تویلی کیگی چه مقصود با بنسبت باندی سرد مطبوع معطوف علیه نوی پواسطه دی چه دا یعنی دا تابع و دا مطبوع ترمنز با دا لس حروف عاطفون یو حرف عاطف راغلیوی موږ ویلو دویم جز چې بده کې بیانو هغه به د قواعد بیان وي نو وک شي اوله قاعده مسله دا ده چې کله په ضمیر مرفوع متصل باندې د اسم ظاهر عطف کیږي نو دغه ضمیر مرفوع متصل تاکید به اول کو په ضمیر مرفوع منفصل سره دا غینه بس په د اسم ظاهر عطف په دی باندې کوله کته پوه شي بل اکبر ګوره بیوری کله چې په ضمیری مرفوع متصل باندې لکه ضربتو دی تو باندې د اسم ظاهر عطف کیږي ضربتو و زیدن وی نه دا به جایز نه مگر دا چې اول د دې تو تاکید په ضمیر مرفوع منفصل سره وکړي داسې وي ضربتو انا وسوایا و زیدن پوه شولې بي ها کچری دغه معطوف او معطوف علیه ترمنځ فصل راغلی او فصل نکبه تاکید په ضمیر مرفوع منفصل ونه کیم جایز ده ضربت اليوم وزید بهم جایز ده زو مخکی کنه پوه شئ به بهرحال به وری پورا خبره وس کله چې ضمیر مرفوع متصل باندې ضمیر مرفوع یادو که ضمیر منصوب متصل او که منفصل او که ضمیر مجرور متصل دی هغه کې منفصل سم ناراضي که باغی باندې د اسم ظاهر عطف کیږي نو په ضمیر منفصل سره د تاکید راوړلو د کومه مسله د حوالت نه به دویم کډو لګولو کله چې ضمیر مرفوع ورپسې څه ویلو متصل نو کچری په ضمیر مرفوع منفصل باندې اسم ظاهر عطف کیږي نو به پکې دا مسله نشته چې اول به تاکید راوړي په ضمیر مرفوع منفصل باندې علاوه عطف کیږي به دا قصه پوه شئ به وجه سره مولوی صاحب دغه بیان کو اوره واذا عطف کله چې عطف کیږي على المرفوع على الضمير المرفوع اشاره کوي چې دا مرفوع صفت ده موصوف محذوف ده للمنصوب والمجرور نه یادوما او مرفوع کی کم مرفوع المتصل یادوما به متصل مرفوع متصل عام ده که ضمیر مرفوع متصل بارز وی لکه مثال دغه ور کړی دی او که مستتر وی دغه مثال هم صاحب د جامع بیان کړي للمنفصل ضمیر مرفوع منفصل نه یادوما نو به حکم سره وکدا تب تاکید کې بمنفصل اول بضمیر مرفوع منفصل سره اولا ثم عطف علیه داغه نفس په اسم ظاهر عطف کې تاسو په دې پوه شولې وجه څه د مولوی صاحب دا ملانو بیان کړي وکشي دا ضمیر مرفوع متصل چې دی دا د سیله کده فعل جز د چا سره چې متصل وی ګویا داغه جز دی لفظا هم معنا هم لفظا زکه چې جدا کیږي تنه د څه شو لکه جز د چانه نه جدا کیږي دغه شاندام نه جدا کیږي نو ګویا جز شو مانن هم دی مانن څنګه دی کومه مانن معنی کله کم نه کی کړی دی اچھا جی دا فاعل له مانن زکه چې دا فاعل له او فاعل له فعل لپاره دا سیلکه جز تاسو پیږي نور خبر خپل کړي ګوري وتا وذلك لان المتصل المرفوع ذکر متصل مرفوع چه دی
کل جزء دا داسی لکه جزء مما دا غچانا اتصل بی چا سره چې دا متصل له لفظن وی لفظن هم دسی لکه جزئی من بیان کی د لفظن د جزئیت من حيث انه متصل لا يجوز انفصاله لفظن جزئی زکه ده لفظن بشان د جز زکه ده چې دا داغي سره متصل وی او جایز نه وی د جداواله دا غینا ومانن او مانن هم کل جزوی ولی من حيث انه فاعل مانن دا چې دا فاعل له فاعل چې دا کل جزء من الفعل دا د سیره کده جزء د فعل جزء تاسو پیږئ مخکې راځي نو فلو وطفا نتیجه دا ده چې ضمیر مرفوع متصل دا د سیره کده فعل د چا سره چې متصل دی دا غي جزء نو که چېرې موږ په عطف وکړو نو د سی وشي چې معطوف علیه چې دا جزئی کلمه ده پورا کلمه نه ده هرن کی معطوف علیه به پورا کلمه وي جزئی کلمه نشي کېدلی او که دلته موږ تاکید ونه کړو نو داسې وشي لکه معطوف علیه چې ده یعنی بچا چې عطف وشو داسې ده لکه جزئی کلمه وګورئ فلو عطف علیه که چېرې عطف وشي په ضمیر مرفوع متصل باندې بلا تاکید کان کما دا به داسې شي لو عطف چې عطف وشو علی بعض حروف الکلمه په بعضې حروف د کلمې باندې او دا خو ټیک نه ده لہذا فاؤکد اولا تاکید به اول وشي دغه ضمیر مرفوع متصل بمنفصل سره لانه بذلك ولی تاکید کې د دې څه فائدہ شته یو کړه چې کله تاکید وشو په ضمیر مرفوع منفصل سره نو خلکو ته معلومه شي چې ظاهرا خود سخکاری چې دغه مرفوع متصل جز دی مم اتصل خو حقیقت کې دا جدا شی دی وګوره کنه جدا شوی دی چې کله ته ضربتو کې انا رو باسي نو پته به ولګي چې حقیقت کې دا مرفوع متصل دا جز نه دی دا پته بچا باندې لګي ضمیر مرفوع منفصل باندې کومه لأن لکم دی لأنه ولاړ ورکشو لأنه بذلك ذکر بدغی باندی یعنی ضمیر مرفوع منفصل باندی یظهر ظاهر بشیشان ذلك المتصل چی دی وین کان کل جزء اگر کا بشان د جز دی خو منفصل من حيث الحقیقت د حقیقت به اعتبار سره غره منفصل له بدلیل جواز افرادی دلیل ول منفصل له ذکر کدا جزء نه به جدا کېدل ځل ته غوري جدا تشو انا تو غره وق ضمیر دی مرفوع دی مخکې متصل او جدا شو وست شو منفصل شنو پته ولګیدل جزئی نه دی حقیقت کې ځکه په دلیل د دې چې جایز دي ځان لواله ده مما دا غچانه اتصل به بتاکیده چې دا د چا سره مما دا غچانه جدا سو اتصل چې دا مرفوع متصل به دا سره هغه نه جدا شو بتاکید په سبب د تاکید سره جدا شو فيحصل له نو دی وخت کې دته یو نوع یو مستقل توب حاصل شو یو نوع د استقلال ورته حاصل شو انا تو کو رضان نشه ده کنه ده نشکل مستقل شو جزء کلمه پاتې نشو او نه دغه پشان پاتې شو اوس بیا ته پوکا نو حاصل شو لدر بارانه و استقلال دغه ضمیر منفصل بوجهه ولا يجوز الاكبر وګوري دسی ورینه کو چې ضرب تو انا وزیدن دا زید پتو نه په انا عطف کو ځکه غاسم کل جز نه دی په چا عطف کو په انا باندې دا کوم ضمیر مرفوع منفصل چې موږ تاکید د بار راوړې دی دغه معطوف علیه جوړ کو نو جواب دا دی رستو قاعده روانه ده معطوف علیه او د معطوف علیه د معطوف او د معطوف علیه حکم یو وی معطوف په حکم د چا کی معطوف علیه کی وی نو معطوف علیه بر تاکید د باري او به معطوفم د تاکید د بار شي حالانکه زید د تاکید د بار نه دی په خبره پوه شوي اوري ولا يجوز جائز نه اي يكون العطف على هذا التاكيد چې و عطف دي هم په دغه تاکید باندې وشي انا باندې ولي لان المعطوف چې دی په حکم المعطوف علیه وی نفکان يلزم به لازم شي يكون هذا المعطوف چې شری دغه معطوف ايضا تاکیدا دا زیدم دي شي تاکید دي شي او هو باطل حالانکه دا خو معطوف دی تاکید نه دی تاکید بیل تابع معطوف بیل تابع فإن كان الضمير منفصلا او كشر ضمير منفصل
بس به تاکیداتو ته ضرورت نشته ځکه د هغې استقلال واضح دی به فإن كان الضمير منفصلا نحو ما ضرب إلا أنت ضمیر منفصل لی مرفوع کنا اوس که بده باندې څوک عطف کې نو تاکید راوړو ته ضرورت نشته وزید لم يكن كالجزء دا بین دی بشاند جز لفظا نه دی کنه وګوره جدا دیتی وکذا همدغه شاندا که متصل وي خو مرفوع نه وي بلکې څه وي منصوب یا مجرور وي وکذا ان كان متصلا کدا ضمیر متصل وي خو منصوب وي لکه ضربتک د ک باندې څوک عطف کې وزیدن زید په کا عطف شو نو لم يكن كالجزء مانند نو په دې صورت کې مانند جز نه دی نو که ضمیر مرفوع توجه جی متصل وي لفظنم کل جز دے کو یو زید ور سره ماننم کل جزو ذکر فاعلو او که ضمیر مرفوع منفصل شي نو به لفظن کل جز نه دے ذکر انت خجدا دے دا ما ضربت الا انت ما ضرب الا انت جدا دے کنه دے پوه شولې بي او که ضمیر منصوب متصل وي نبی سید کل جز لفظن دے خو مانن ذکر فاعل خونه دی کنه نو دلته وی لم يكن كالجزء مانا فلا حاجت فيهما نو حاجت نشته بدی دواړو کې ضمیر مرفوع منفصل کې او ضمیر منصوب متصل کې الى التاکید تا بمنفصل باندې هیڅ حاجت نشته چې موږ تاکید و منفصل سره کو پدن لګي راسي کنه خبره آسانه ده اوس مثال کې بیٹھ کې من خاصی ویلې مثلو ضربتو دا تو ضمیر مرفوع متصل له او زیدن دا بیا عطف دین اولی تاکید راوړو په ضمیر مرفوع منفصل باندې انا باندې او دا شان بل مثال واورا وزید ضرب هو وغلامه دلته وغلامه معطوف دی بچا په ضرب کې په ضمیر مرفوع منفصل مستتر باندې چې هغه هو دی اول دغه تاکید را له هو دغه نه بس په بیا عطف کو وغلامه په نه شولې بي دا بل مثال ولې راوړو دغه ضربت داغي مثالو چې ضمیر مرفوع متصل بارزو انه وسی د دوی مثال ولې د مستتر د بار راوړو تاسو پیږئ اور سره دا مسله مې کړې و به ووري کله چې ضمیر مرفوع متصل باندې عطف د اسم ظاهر کیږي عطف به کیږي نو تاکید به راوړي اولا په ضمیر مرفوع منفصل سره ها کچره فصل راغله د معطوف علیه ترمنځ نبی ضمیر مرفوع منفصل باندې عطف راوړل ضروری نه دي اوس پوه شئ ها کبه هم دی راوړم ټیک ده خو راوړل به ضروری اوران الا ان يقع فصل مگر دا فصل راغلی وي بین الضمیر المرفوع المنفصل متصل وما بین الضمیر مرفوع متصل کې یعنی معطوف علیه کې ما دا تعبیر کړو او بینما وما بین دا چا کې عطف علیه څوک چې په عطف دی نو په دغه صورت کې فیجوز جائز د ترک تاکید جائز د واجب نه ده کا وجه سره مليسم ځکه چې کله فصل راوړل شو څه راوړل شو او ته اوس دوباره ضمیر مرفوع منفصل تاکید والا راوړې نو کلام به وګت شي او وګت کلام راوړل خو بهتر نه دي نه د څه وکه بسره کې برداشت به وکړو چې فصل راغلی دی کلام وګت شوی دی نو ضمیر مرفوع منفصل دی نه برداشت کو دا خبره چې عطف وکړو په ضمیر مرفوع متصل باندې بلا تاکید تاسو پیږئ کنه اګه کني غټ نقصان نه شي کلام وګد نشي دا قصې خلک کینو لانه قد طال الكلام بوجود الفصل اګه کله وګديږي کلام بوجود الفصل باندې فحسن قد طال الكلام کله نو وګديږي یقیني وګديږي کلام بوجود فصل باندې نو فحسن نو خسته د اختصار کول به ترک تاکید باندې او به دا فصل کده وونه مخ کی وی او عطفنا او کده غینا رستوی دوړو مثالونه براشي سواء كان الفصل قبل حرف العطف لکدي مثال کې هو ضربت اليوم وونه مخ کی کنه دي او بعده ویل کبه قول الله تعالی کی ما اشرکنا ولا اباؤنا دلته دا فصل لیکه وونه رست راغلی ده فإن المعطوف هو آباؤنا دي او دالا چې دا زائده بعد حرف العطف لتاکید النفي دا زائده بس حرف عطفنا تاکید نفي لپاره وانما قال يجوز تركه دا خبره مې وختي کړي و چې کله فاصله راشي د ضمیر مرفوع متصل او د معطوف ترمنځ
نو جایز دی ترک د تاکید په ضمیر مرفوع منفصل تاسې ویلو کنه واجب نه دی یعنی کله کله سره د دینه چې فاصله راغلی ده بیم تاکید راغلی په ضمیر مرفوع منفصل کنه پوه نه شوي فإنه قد يؤكد وإنما قال يجوز تركه ویلا ځکه چې کله کله تاکید کیږي بالمنفصل باندې مع الفصل هم لکه دی قول الله تعالی ته وګورو فکبو کیبو فیها ورا کبو کیبو دی کدا او ضمیر مرفوع متصل له معطوف علیه دکا فاصله را فیها څوک بیا تبدی والالغاون بیا تبدی الغاون خو بهم ضمیر منفصل راغلی هم راغلی کنه دی فکبو کیبو فیها هم والغاون او کله کله لا یؤکد نکیږي والامران متساویان دواړه بالکل برابر دي ستا خو خدای بادرنګ د خپل فلک الخيارو راوړي کنه راوړي هذا بس کلکی ونیسه دا کم باس مې وکړو خدای ته وېخه کلکی ونیسه نو هلته لیونی اوس ما خو ډېر راځي او نو هغه رانه دا تپوس هم کړی وایم مفتي هلکه مال مطالعه کوم غلی شه نه خیر ده یو تپوس نه کوم ښه نو څه وې یاره وایي ښځه رانه انډې نیسي چې دا به څنګه وي نه مال دا ډېر ښه کار دی ورسره دا بل هم ورکوه یو لاس کې انډې نیسي بل لاس کې دا بل نیسي او ته یې تر سهاره یې نیسه او که نه مفتي صاحب ویل دا یې ځکه ورته ویلي دا سړی لیونی او ښځې اړه کې ویلي دي داسې نه چې ته ورکې شوي شپېته کروړه روپو شی دی تاسو پوهېږئ که نه لکه واعلم ان مذهب البصریین دغه لږ چې هلته ناستو نشته دی که نه دغسې بداییم نه داسې نشته راګي بل چا نه چې د پیدا کوي چې ځان ته یې ولګوي او ته یې سیرلي میلې ګډ مډ نه به یې وباسي او ځان ته به یې ولګي که مزېدارې که کار به نه شي کولی نه به شي کولی ډول خو به یې سازي که نه که نه دا هلکان شکین دی بل به هم ورسره نه وي نو بیا د هغې له بیا څه بل څه لوبه جوړه کړي وګورئ هلکه که نه یو انډه هغه له ورکړه تقسیم یې کوي نیم کار به کېږي واعلم ان مذهب البصریین تاسو به دې خبره پوه شولې اوس لږ بر وګورئ د کله چې ضمیر مرفوع متصل معطوف علیه په هغې باندې عطف کې نو دا د مصنف مذهب و چې واجب ده چې ضمیر مرفوع منفصل راوړئ ښه څه ده دا موږ مفعول ماهو کې ویلي او بصریین وایي که چېرې ته تاکید رانه وړي په ضمیر مرفوع منفصل سره جایز ده خو قبح پکې ده او کوفین وایي که رایې نه وړئ که نه جایز ده او قبح هم پکې نشته کوفین وایي وګوره واعلم ان مذهب البصریین هغه وایي چې ان التاکید بالمنفصل هو الاولى ويجوزون او دیو جواز ورکوي د عطف بلا تاکید هم ولا فصل نه دی تاکید یو نه دی فصل وي صحیح ده به منو او به والكوفيون چې دي على قبح لكن على قبح قبح فکې ده او کوفیین يجوزونه بلا قبح هیڅ خبره نشته په دې قاعده پوه شولئ یوه قاعده بیان شوله سلسله د قواعد شروع ده ښه دویم جز دی دویمه قاعده واورئ مولوي صاحب مشهورې قاعدې دي دویمه قاعده دا ده چې کله ضمیر مجرور متصل وي ضمیر مجرور متصل وي او په هغې باندې د اسم ظاهر عطف کې نول به داسې وکړي چې اعاده د حرف جر به وکړي بیا به عطف وکړي مررتو بکه بکه که ته وګوره ضمیر مجرور متصل دی که نه نو په ده باندې ته اوس اسم ظاهر عطف کې نو داسې وویل مررتو بکه وزیدن نه مررتو بکه وبزیدن حرف جر اعاده وکړي پوه نه شولې پې دا مشهورې قاعدې دي که ځای په ځای به راځي الله کله چې عطف د اسم ظاهر په ضمیر مجرور متصل باندې کیږي نو واجب ده صاحب د کافی وي چې اعاده د حرف جر وکړي پوه شئ پې بس دغه قاعده ده نو یار وجه او بیان وکړه او اذا اتفاق کله چې عطف کیږي دویمه قاعده علی الضمیر المجرور باندې اعید الخافض حرف جر مو وایي خافض وایي هغه خافض جر ورکون کې عامل د جر کدا حرف وي بیکا کې لکه با او کدا اسم وي لکه مضاف اسم وي کنه ځکه خافض ویلو حرفا کان او اسما خجی د دې څه وجه ده یار لږ بر وګورئ د دې وجه دا ده د ضمیر مجرور متصل چې دی کنه
دام داسې دی لکه د مم متصله جز، بلکې فاعل چې د مم متصله څنګه جز وکنه ضمیر مرفوع متصل د هغې نه د دې جزئیت زیات دی. ځکه هلته خو لا جدا کی ذکر کېدلی شو که خیال مو تو انا جوړېدلی شو، دلته خو دا حرف جر نه د عامل جار نه دا مجرور ضمیر مجرور سره جدا کېدی شي، جدا کېدی شي نه. پوه نه شولې پې بیا واورئ مولوي صاحب دلته دا ضمیر مجرور چې دا د میم متصله داسې لکه جز او د دې جزئیت د فاعل د جزئیت نم زید دی، د مرفوع متصل د جزئیت. ولی الته امکان دا و چې تی جدا کی تو نه څه جوړ کی انا، او دلته د مجرور چې د ضمیر مجرور دا د خافض نه جدا کېدی شي. ولی ضمیر مجرور منفصل شته دی نه پوهېږئ. وګورئ وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض حرفا كان أو اسما وجه لأن اتصال الضمير المجرور ذكا اتصال الضمير مجرور چې بجاره د خپل جار سره أشد دا سخت دی من اتصال الفاعل المتصل بالفعل، دا هغه اتصال لفاعل متصل لفعل پورې دا غینم سخت اتصال له. ولي لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا متصلا، فاعل کچری ضمیر متصل نه څه نه نو جداوالی جائز دی کنه دی، جاز انفصاله انفصال جائز دی. او مجرور لا ينفصل من جاره، ضمیر مجرور نه جدا کیږي د خپل جار نه. نو فکره العطف علیه، نو که اوس کته په دغه ضمیر مجرور باندې عطف کې د مکروه دی نو څه وکړي اعاده د حرف جر دوباره وکړه. ځکه خلک به وایي ګوره کنه د کلمې په جز باندې عطف وکړلو. اذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمه، ځکه دا به داسې شي لکه عطف په بعضې حروفو د کلمه باندې. وليس لمجرور ضمیر منفصل، اعتراض نه جواب دی بھئی هلته خو دې دا ویلي که نه چې ضمیر مرفوع متصل باندې چې کله عطف کې نو ضمیر منفصل مرفوع منفصل سره تاکید وکړه تاسې وکړه. دا خو یې نه ویلي چې عامل دوباره راوړه. او دلته څه وایي نو دلته هم داسې ووایه که نه چې ضمیر مجرور منفصل سره تاکید وکړه. وایي جي ضمیر مجرور منفصل شته دی نه نو څنګه تاکید وکړو پوه نه شوئ. ښه نو په ضمیر مرفوع منفصل تاکید وکړه که نه، که ضمیر مجرور منفصل نشته تاکید نشي کولی په چای وکړه مرفوع منفصل باندې. وایي دا د هغه دپاره ذلت او رسوایي ده، دومره کمزوری دی چې ضمیر مجرور دپاره هغه غریب راوړي پوهېږې که نه. دا خو داسې دی چې وزیر اعظم چې دی که نه هغه د یو ورکوټي کس دپاره راولي، دا صحیح نه ده پوه شولې پې. ښه نو فصل پکې وکړه، فصل مسله پکې نشته هغې ته ګورو ښه مخکې راځي. وليس للمجرور ضمیر، نشته د مجرور دپاره ضمیر منفصل کما یجب فی المضمرات کې به راشي ده حتی یؤکد به چې بیا تاکید په هغې وکړی شي اولا او بیا ثم یعطف علیه او بیا په ضمیر مجرور باندې عطف وشي کما عمل فی المرفوع المتصل کې دا لوبه شوې وه. ښه نو بل کار وکړه وفي استعارة المرفوع مرفوع پسوالو غواړه کنه له د مجرور متصل لپاره وین دا نه کوو په استعاره د مرفوع کې له د ضمیر مجرور دپاره وایي دې کې مذلتون دې کې ذلت دی. تاسو پوهېږئ لکه که نه لږ به وګورئ هلته مسله دا کړې وه که چېرې فصل راغلی وي که نه نو بیا تاکید په ضمیر مرفوع منفصل که نه کې خیر دی کافي ده که فصل وشي داسې وکه نه وه. دلته هم داسې ووایه که نه که چېرې د ضمیر مجرور او د معطوف ترمنځ فصل راغلی نو بیا اعاده د حرف جر دا ضروري، اعاده د جار دا ضروري نه ده. داسې ووایه که نه وایي ګوره ښه توجه جي دا فصل چې دی فصل دا اصل کې بدل دی د منفصل نه. فصل څه دی اصل کې حکم دا و الته چې ضمیر مرفوع منفصل به راوړي تاکیدن نو کنی راوړي د هغې په بدل کې که فصل راوړم کافي وایي داسې وکړه نو فصل بدل دی د چا نه د منفصل نه او په ضمیر مجرور کې منفصل نشته نو فصل به څه وشي بیا ویم څه
سنشتا منفصل نشته نو فصل به څه وشي. او چې کله کله راځي دا ګوره دا زما لګواک ډېر وی یا ټیم رسوی د ده په کونه کې بوس ډانګې قلارې نه ختې وی او تر راتلونکي تواره پورې به کې حکم وی دا به نه لرې کوئ. دا اوس پوره لوبه وی دومره غیر حاضرۍ کې دا ما داسې نه پرېښودو. ته وګوره کومه دی ښه جي ولا یکتفا بالفصل فصل باندې اکتفا نشي کېدلی. ولې لأن الفصل چې دی مولوي صاحب لا تاثیر له الا فی جواز ترک التاکید د دې خو څه اثر نه مګر هله چې جایز وي ترک تاکید بالمنفصل. هلکه بس ترک تاکید پرېښودل په منفصل صحیح دي. د دې لپاره به اوس راځي فصل راوړو. فصل به راوړو نو جایز به شي ترک تاکید بالمنفصل باندې داسې وکنه. او دلته للاختصار به وجبانی څه مطلب ترک تاکید وکه په منفصل باندې مې راوړه اختصار به پیدا شي. ولی فصل راغلی دی. او فحيث لا يمكن التاكيد بالمنفصل هغه ځای کې چې هلته تاکید بالمنفصل سره ممکن نه وي ولې لعدمه وینه نو منفصل نو لا يتصور له اثر بخور فصل لپاره څه اثر نشته دی کنه. فكيف يكتفى به نو څنګه اکتفا په فصل وشي. لہذا فلم يبق الا اعاده العامل لنډه دا د بس یو شی پاتې شو عامل دوباره راوړه. کم عامل اول لکه مررت بك وبزيد اور بای دوباره راوړه کنه. بل مثال وره دې سم والا والمال بيني وبينك وبين زيد المال بيني وبين زيد دلته یای متکلم ده کنه دا ضمیری مجرور متصل له د بین سره ده کنه مضاف الیه ده مضاف الیه مجرور کنه. دلته اوس ته زید عطف کې نه شي کولای. اول عامل څوک چې جر ورکړي هغه اعاده وکړه نو هغه بین دوباره راوړو بیني هو بین زید پوه نه شولې لکه اور کنه. فالمعطوف معطوف دلته څوک دی هو المجرور غیاده. عوامل څوک دی هغه بین دی. اول عامل مکرر دی کنه بيبسي چي دی اچھا جی اوس دا مسله ده چې د زید تجر دی اول عامل ورکړی دی اول بین کنه دی دویم عامل دویم بین ورکړی. مخکې مثال کې اول با ورکړی کنه دویم با ورکړی دی. یو رای دا د ویجی دی اولی ورکړی دی او دا دویم خو زائد دی نه پیږي. تاسو ګورئ وجه وایو ولا وجره بالاول جر د دې په اول باندې دی یا خدا صرف په دې مثال کې بیانې صرف په دې بیني او بین زیدن کې دی کا صرف په دې کې دی نو وی عامل وجره جر د زیدن چې دی په دې دویم مثال کې بل اولی دا د اول بین په وجه دی او دا دویم بین چې دی وسانی کل ادم مانن معنی په اعتبار سره د دې لکه چنشتا وجه سره مولوی صاحب لګ برو ګوري وجه دا بین کې دا قانون دی چې د دې نه پس بد دو شي نه ذکر کې دا به مکرر راوړي. بین کې څه قانون دی دسی وایا قرآن می ویلو بین چې لا یضاف الا الى المتعدد قرآن می ویلې بین کې دا کار دی چې دا متعدد ته مضاف کیږي چاته متعدد ته. لکه دا دویم بین چې دا زائد نکو نو اول هم یو ته مضاف شو او دا دویم به هم به یو ته مضاف شي متعدد ته شو. اولیای متکلم ته شو دویم زید ته شو دا خو متعدد نشو مضاف الیه متعدد نشو. والثاني كالعدم معنى بدليل قولهم بدليل قول نحوينو چې بيني وبينك بدليل قول العرب وغوت وي بيني وبينك وي اذ بين چې لا يضاف الا الى المتعدد دا نه مضاف کیږي مگر متعدد تا. وقيل چاویلی مړه بس دا جر چې بثاني په وجه باندې ده كما في الحرف الزائد حرف زائد کوم دا کاری هي زائد عمل خو کوي کنه دا پته ولګي دا خبره صرف د دویم شروع ده کا بزیدن ولا نه ده. كما في الحرف الزائد في كفى بالله قربا زائد ده کنه خو به عمل کړي کنه دي. وهذا الذي ذكرناه عن لزوم اعاده الجار في حاله السعه والاختيار مذهب البصريين ويجوز عندهم تركها اضطرارا لكبر وګوري توجه بصريين وي اعاده هر بجر کول بماتوب باندې دا بنصر کلام کې لازم ده. یعنی شکل نظم نوی
او استرار نوی نبی لازم رد سی بکو اعاده د حرف جر بکو حق نظم کلامو نظم چاویلو اشعارو او التا اعاده د حرف جر کولو نقصان جوړولو نو جایز د اعاده د حرف جر معطوف باندې مکوا څوک وی او کوفین وی بهر حال جایز ده که اعاده د حرف جر ونه کی که ضرورت نو نثر کلامو عام کلامو او که ضرورتو نظم اشعارو دوړو کې جایز ده پتن لګي پوهه شوي کنه او مصنف وی نه جی واجب راکا وګورئ تا وهذا الذي ذا كما مثلا من ذکر کړلا چې کله معطوف علیه ضمیر مجرور وی اعاده د حرف جر بکې په معطوف باندې انی لزوم اعاده الجار فی حال واذا فی حال السعه والاختیار دا په حالت د سعت او اختیار کې د شکل خفراغي وی او اختیار یعنی لزوم مزوم نوی نصر وی دا مذهب د بیسریینو دی و یجوز عندهم او جایز دردی بنسبانه ترک د اعاده د حرف جر استرارا په کوم حالت کې استراری حالت وی نظم کلام وی واجاز الکوفیون اجازت ورکړي ترک د اعاده په حالت د سعت کې هم او وی په دوړه کې جایز ده یعنی نثر کلام وی فراخ کلام وی نظم مزم نوی ضرورت نوی بیا هم سره چی جایز ده اعاده د حرف جر مکوا او دیو دلیل نسی با اشعار باندې اشعار دلیل مستدلین بالاشعار فإن قيل كيف جاز تاكيد المرفوع المتصل لکبر وګوري اسانه مسله د استمرار سره غونډکو تاسو په دې دوه قاعدو پوه شولې قاعده اوله داوا چې کله تعتب کې په ضمیر مرفوع متصل باندې یا خو به تاکید په ضمیر مرفوع منفصل کې او یا با فصل راوړي او چې کله په ضمیر مجرور متصل باندې عطف کې نو اعاده د حرف جر بکې دسی وکنه عطف کې دا قانون دی څه وجه ده کچری د مرفوع متصل من بدل راوړو کله ضمیر مرفوع متصل من تاکید راوړو نبی دا قاعده نشته چې اول به تاکید کې په ضمیر مرفوع منفصل باندې یا په فصل راوړي او که ضمیر مجرور د بار منګه بدل راوړو یا تاکید راوړو التم به دا قاعده نشته چې عدد حرف جر وکا پتن لګي پوه شوي کنه یو بیره به موخشه لکه کله چې بدل راځي یا تاکید راځي د مرفوع د ضمیر مرفوع متصل د پاره نو الته دا قاعده نشته چې اولی تاکید په ضمیر مرفوع منفصل وکاو یا فاصله راوړه پوه شوي او کله چې بدل راځي یا تاکید راځي د ضمیر مجرور متصل د پاره نو الته به د عطف په شان قاعده نشته چې عدد حرف جر وکړه دا څه وجه ده یار په سوال پوه شوي وګورئ لکشن فإن قيل كيف جاز تاكيد المرفوع المتصل څنګه جایز ده تاکید راوړل د مرفوع متصل په دې ترکیب کې وګوره کنه جا چره اني جاءوني ده كلهم دا كلهم راغله کنه ده دا د چا لپاره تاکید دی لکه دا د جاءو کې چې کوم ضمیر د فاعل مرفوع متصل کا غیر د لپاره ده هم دغه شان بدل منه دغه ضمیر مرفوع منفصل لپاره لکه عجبتا دا ته ضمیر مرفوع متصل لکنه د دې بدل تو ګوره عجبتنی تازه بتعجب کې وا چولما جمالک استا خایسته بدل له من غیر شرط تقدم التاکید من غیر شرط تقدم التاکید بغیر د شرط دینه چې تاکید مقدم کې بل منفصل باندې دا بګشتا وجاز ايضا وربسي هم دغه شان جایز ده تاکید الضمیر المجرور چې ته د ضمیر مجرور تاکید راوړي په دې مثال کې مررت بک نفسک راغله کنه هم دغه شان والابدال منه یا دغه نه بدل راوړي لکه عجبت بک جمالک عجبت بک جمال د کنه بدل له من غیر اعاده الجار اعاده حرف جر شتا ولم حالانکه ولم يجز العطف نو جائز عطف في الاول يجوز ولم يجوز العطف نو جائز په اول کې مگر کله جایزو الا بعد التاکید بالمنفصل تاسو نه پیږئ په وبالثاني کې نو جائز الا مع اعاده الجار الا جائز چې اعاده پوه نه شي په آسان دی کنه جواب هم آسان دی جواب دار مولوی صاحب دا تاکید چی کنه تاکید مؤکد نه خو بینه مؤکد وی څه نه شي نه یعنی دا تابع بینه څوک مقامت بوي دوړ یو شي او بدل چره
بدل کل خو بینه مبدل منه وي او بدل البعض جزوي یو پاتې شو کوم بدلی غلط هغه کم راوړل کیږي صحیح دا خو عین مبدل منه نه یو هغه ډیر کم راځي غیر اعتبار نشته لنډه دا ده چې دا بدل او تاکید د بینه مطبوع وي نو چې کله بینی غي نو بس مناسبت آلریډي قائم ده اعاده د حرف جر کول یا ضمیر منفصل باندې تاکید کول ته ضرورت او په عطب کې هو معطوف غیر به او معطوف علیه او به پکې لا بل اور او پکې منس کې راغلي نو خط تغیر پیدا شوی نو مناسبت د پاره مونږ وی چې یا به اعاده د حرف جر کې د دوه مسله کې اول کې به مرفوع راوړي په یوه کې کنه به منفصل هم راوړي نو ال غیر شی وزکم دا خبره کو دلته څه دي اورا قلنا من وای التاکید چې عین مؤکد ده او بدل چې فی الاغلب اما كل المتبوع یا كل متبوع بدل کل کیا دی او بعض وی او ای متعلق ما غشی شو او الغلط چې دا خو نه ویني د سره څه کې وی قلیل نادر او قلیل نادر لا اعتبار والعبره للغالب الشائع لا للنادر کا 41 ماده ده نو ورا فهما ليس باجنبيتين هغه دواړه اجنبي خو نه دي کنه یار بدل او تاکید اجنبي نه دي د چا سره اجنبي نه دي لمدفوعهما سره ولا منفصلين عنه دغه نه جدا هم نه دي لعدم تخلل فاصل بينهما وما وشتبكي ځکه نه دی راغله خلل د فاصل د دواړو ترمنځ خلل د فاصل د دواړو ترمنځ نشته حرفیات نشته او اورا ولا منفصلين بدل او تاکید منفصل هم ندي عنه د خپل مدبونه لعدم تخلل فاصل بينهما ذکر نشتري خلل د فاصل د بدل او د تاکید و بین مطبوعهما بمنس کې نه پیږي فلا حاجت فی ربطهما الى مطبوعهما هیڅ حاجت نشته چې دغه بدل او د تاکید ربط جوړ کو داغو د مطبوع سره چاته حاجت نشته الى تحصیل مناسبت زائده چې موږ مناسبت زائده حاصل کو دیتا په خلاف د عطب باندې ځکه معطوف خو یغیر المعطوف علیه غیر ته کنه ويتخلل بينهما او د معطوف علی ترمنځ خو خلل راغلی او د چا د عاطف ان فلا بد فيه من تحصيل مناسبه بينهما هل ضروري چې موږ حاصل کو مناسبت د دوړو ترمنځ به تاکید المتصل غدا چې تاکید د متصل کو بالمنفصل في المرفوع وباعاده الجار في المجرور ليخرج المتصل المرفوع دغه بار چې اوزي متصل مرفوع د اتصال نوزي د چا نوزي او کل جزء فعل پاتې نشي ان صرافه الاتصال د خالص اتصال نوزي ويناسب المعطوف عليه او مناسب شي معطوف عليه بتاکیده د تاکید په وجه باندې بالمنفصل تاکید بچا باندې وږي منفصل باندې هغه ويناسب او مناسب شي د چا سره المعطوف عليه دا چا سره څوک چې بد معنی اتب کیږي د سی معنی وکړه هغه چا سره څوک چې اتب کیږي عليه بده من ضمیر مرفوع متصل باندې نو دا اتصال نه به څه معنی وباسي بتاکید بالمنفصل چې تاکید وکي همدغه شان وقويه مناسبه المجرور دا قوي شي کله قوي شي بانضمام الجار الیه چې کله انضمام مرګره کې جار الیه دی معطوف سره کما فی المعطوف الیه څنګه چې معطوف الیه کیو بیکا کې دغه شان بزیدن سره کا چې اتصال شي قوي شي مناسبت قوي شي